خان شهید عبدالصمد خان اڅکزی په خپل ژوندلیک کې وایي که پښتانه بل هیڅ نه کوه یوازې پښتو راټینګه کړي او پښتو خپله کړي د دوی نوې مسلې به حل شي. همدغسې په کال 1961 کې د ملتان د جیله و خپلې لور ته په یو خط کې کاږي وایي پښتانه چې هره کمې باید پښتو ولیکي او پښتو ولولي او ما د ځانه سره هم دا بول کړی دی چې زه به پښتانه ته یوازې لیک په پښتو لیکم. که څه هم دا یو ډېر په یوه معنا اسان او ساده خبره ده، خو د دې خبرې تر شا چې کومه فلسفه، د دې خبرې تر شا چې کوم تاریخ، د دې خبرې تر شا چې کومه ښوونه پرته ده، هغه ډېر اړخونه لري. ډېرې خبرې ډاکټر صاحب ډاکټر حمید خان اڅکزي او محترم ډاکټر تابان صاحب وکړي چې زه هغه تکرارول نه غواړم. د یو قوم د شناخت دپاره جغرافیه، تاریخ او ژبه پکار دي چې دا قوم په کوم محیط کې اوسېږي، د دا قوم تاریخي ریښې چیرې دي او د دا قوم ژبه بنیاد جوړول کیږي. نو نن که موږ دا دعوه لرو په دې ریجن کې چې پښتانه یو لرغونی آرین قام دی، نو د موږ سره د جغرافیه او د تاریخ سره سره تر ټولو بل مهم ثبوت، بل مهم بنیاد پښتو ژبه ده. ډاکټر صاحب د انګریزانو چې کومه دا پالیسي وه چې پښتانه یې د افغانستان را پرېږدو، ډېر په تفصیل وږی دی، زه تر هغه خبرې تېرېږم. خان شهید په دې خپل تحریک کې د دې ژبې په اهمیت ډېر پوه و او اول وار په دې برطانوي بلوچستان کې ژبه یعنې پښتو د تعلیم دپاره یا د تعلیم د ګرځولو دپاره لومړی قرارداد یا پر ریکارډ موجود لومړی افیشلي ډیمانډ او مطالبه او غوښتنه په کال 1932 کې په جکما آباد کې د ټول برطانوي بلوچستان او بلوچ هند کانفرنس کې خان شهید د عبدالرحیم اساس اڅکزي په ذریعه د یو قرارداد د لارې کړی و او په هغه کې خان شهید وایي چې پر دې ډېر اوږد بحث وشو، چونکې برټش بلوچستان، برطانوي بلوچستان معنا د پښتانه وطن. نو زموږ مطلب دا و چې دلته دي په پښتو سي، خو بیا اخر موږ په دې نتیجه ورسېدلو چې په مورنۍ ژبه سي، چونکې و پښتو لږ خایشه د مریو د بوکچې د خوا بلوچي را سره ګډه وه، نور څوک ونه. دویم چې کله په کال 1932 کې کانګرس خپل یو تعلیمي نظام وغوښتی، وردا سکیم ورته وایي، د نور مطالبو سره یوه مطالبه دا هم وه چې تعلیم دې موږ ته په مورنۍ ژبه راکول شي. نو عین دغه مطالبه انجمن وطن په برطانوي بلوچستان کې کړې وه چې موږ ته دې د وردا پر طرز تعلیم راکول شي، چې په هغې کې یوه خبره دا هم ګډه وه. دا وخت زه پر استقلال اخبار ریسرچ کوم. استقلال اخبار ورته ګر پېژنئ، د خان شهید اخبار و. پرون کابل ورځ ما کاتی په هغې کې د پښتو تعلیم پر ګټو باندې یو ارټیکل چاپ و، لکه څنګه چې دا مضامین په استقلال کې په خپله خان شهید لیکل. نو په هغې کې خان شهید وایي چلو کې سرکار نه راکوي، نو موږ پکار دی چې په خپله پښتو ته ملا وتړو. دا هغه افیشلي ډیمانډونه دي، یعنې هغه غوښتنې دي چې د
پنځه یا څلور کاله کم سلو کالو څخه موږ د هغو په غوښتلو لګیا کوو او بیا د کال 2014 او د 14 زموږ د دې ګډې صوبې تر اسمبلۍ پورې چې هغو باقاعده د قانون سازي د لارې ډاکټر صاحب دلته د 504 ژبو ذکر وکړي خو په هغه اکټ کې 7 ژبې په نامه یادې شوي دي ورسره ویل شوي دي چې که نورې ژبې دلته عملي کېدی شي او دوی چای هغه دې هم وي ګویا د دې معنا دا ده که موږ پښتو ته څونه احترام لرو نو موږ په بل چا هم دا قدغه نه لګو چې ته خپله مورنۍ ژبه تعلیم مه کوه د دې معنا دا ده چې هر سړی دا حق لري تر څو پورې چې د ژبې او د زده کړې تعلق دی نو خان شهید په جیل کې یو کیتران ته زده کړه وزده کړې ده چې لیکل څنګه کېږي نو خو خیر ده په تفسیر بیان کړي دي بیا دی وایي چې چونکې زه یو بنیادي د ټیچینګ دپاره یو تربیه یافته استاد هم نه یم او په جیل کې د ورښوولو د درس و تدریس اسانتیاوې هم نشته او بیا دغه سړی چې کیتران دی او ما په دغه طریقه دغه لیک لوست ور زده کوي چې مورنۍ ژبه یې بل شی ده او ما په بله طریقه ور زده کوي او که دا شیان په مورنۍ ژبه ور وښول سي او استاد هغه ټرینډ وي تربیت یافته وي نو د هغو څومره ژر نتیجه مخته راځي ژبه او تعلیم دا دوه داسې سره تړلي شیان دي چې زموږ په خپله چونکې د پښتو بغیر په نورو ژبو کې زده کړه کړې ته به په دوو شیانو کې پریشانه یې یو به ته دا ژبه زده کوې یو به په هغه ژبه چې تا ته کوم شی درښول کېږي هغه به زده کوې ته حیران و پریشانه یې یعنې کوچنی چې سکول یې ور ولاړ سي یو وار به دته که په 5م جماعت کې په 3م جماعت کې په 6م جماعت کې که په 9 په 10م کې د ایران و پریشاني که دته ته په اردو یو شی وښایه دی د کلي ورغلی دی دی یو وار ژبه زده کوي بیا هغه شی زده کوي دا دوې خوارۍ دي بیا ژبې ورته 3-4 سي دا 3-4-5 خوارۍ دي نتیجه یې داسې چې ډراپ آوټ کوچنیان سکولان یې کوي دا کوچنیان سال وختي په وچ زور مې ډېر لیدلي دي چې سکولونه یې هست دي دا دی نه دی چې دا کوچنیان بې صلاحیته دي دا پر کوچني دونې برډن او بوج پروت دی چې دی تر اسان دونې لاندې چې دی پریشان دي چې نن به ما سره په سکول کې استاد یا استادي څه کوي نو دی چې سهار وختي لمر لاندې یې راختلي بیا پریشان وي بیا به جګړو د مور و پلاره سره اخته وي دا ټول زموږ د کورو عام او کامن تجربات دي چې موږ په خپله تر تېر سوي د دې ټولو عامل ژبه ده که چیرې دا شیان په پښتو سي تا ته جغرافیه په پښتو در وښول سي نو ستا دپاره خو پښتو زده ده یوازې جغرافیه زده کړه که تا ته تاریخ درښول کېږي ستا ژبه زده ده یوازې تاریخ زده کړه که تا ته حساب درښول کېږي پښتو دې زده ده حساب زده کړه اوس پر تا دا دوې خوارۍ نتیجه دا ده چې زموږ د دې ټولو سکولونو د تعلیم بعد هم موږ هغه پروډکشن ورکوو چې کوم پکار دی دویم موږ پښتانه دا وایو اوس ځینې زموږ اعتراضونه دي چې پلانکی یو قوم ځکه نه دی چې د هغوی ژبه یوه نه ده نو موږ که سره یو یو او نن هم موږ دعوه لرو او دا دعوه ټیک ده او دا رښتیا ده چې هر ځای کوم سړی پښتو وایي هغه پښتون دی ډاکټر تابان صاحب په هندوستان کې د پښتنو ذکر وکړي چې پښتانه خو موجود دي چونکې ورسره ژبه نشته نو دوی د پښتنو باوجود پښتانه خو دي خو د ژبې نه درلودلو په سبب په بله معنا پښتانه نه دي د 21 فروری پر نړیواله کچه د دې ژبو د لمانځلو معنا دا نه ده چې نن موږ د دې ژبو ورځ ولمانځله
سبا به نو ډېره لویه تبدیلي راشي. دا په دې ولس کې یو شعور را پیدا کول دی. په دې ولس کې یو داسې هغه جوړول پکار دی، جذبه را پارول پکار ده چې دا دنیا و د خپلو ژبو ته په چشمه توجه ده. مثلا ډاکټر صاحب نور هم داسې خبرې وکړې چې خان شهید په دې نتیجه رسېدلی و چې تر څو پورې چونکې بیخي یوازې و په هغه زمانه کې د تحریکونو سره دا شان ګډې چې هغه ترشا یو ټیم لري، د سیاست و، د ادب و، د ژبې و، د تاریخ و، دا ګردې خبرې یوازې پرې کټ سر کړي دي. د شا د خوا به هغه کوم خلک چې مولوي عبدالخالق تارڼ صاحب و، یا به بیا به د 50 بعد په ځل احمد غازي صاحب و، هغو به تر ډېره حده پورې دا کومکونو دا د پښتو د دې ورسره کول. خو بیا هم چې کوم زورور ټیم په کار و، هغسې په زمانه کې زموږ پراخ آبادي و یا زموږ وسایل و یا چې هر څه و، نو دا کارونه د یو کټ سر یا د 3-4 ملګرو په کومک ترسره رسول. اوس په اوسني وخت کې بیخي دا ژبې د نورو ژبو تر تاثیر لاندې، د نورو ژبو تر پریشر لاندې. په دغه صورتحال کې ته د خپل ژبه څنګه ساتي؟ په دغه ژبه کې چې دا ژبې پناه کېږي، دا په یوه ورځ نه پناه کېږي چې ته کال بعد راځې په کوټه کې به پښتو نه وي. د دې د پناه کېدو د مابین د تللو یو اوږد پروسس موجود دی. نو چې کله د هغه شروع وشي، سټارټ واخیستل شي، انګریزي تورې به راڅه وویل شي، ځکه چې زموږ سره په د خپله ژبه کې لغت دونې کم دی چې مجبورا کله نه همیشه به دا شاید وویل شي راسره. نو هغه شي سټارټ داسې واخیستل شي، نو بیا یو مرحله داسې ورسېږي چې کله ته دې ځای ته ورسېږې چې د شا د خوا وګورې د دې ژبو د ختمولو ډېر اوږد سفر تا کړی. پر دغسې موقع د دا اوسني وخت د غوښتنو سره چې دا زموږ ژبه تر ډېر پریشر یا تر ډېر دباو را لاندې ده، لومړی قدم دا دی چې په کار د ژبې د سرکار، د دربار، د معیشت، د معاشرت ژبې جوړې شي او د دې لپاره په کار ده د سکولونو ته ولوېږي. بدبختي دا راغله چې 3 کاله یا 4 کاله چې حکومت و، دا کتابونه چاپ سو، دا کتابونه تر سکولونو ورسېدل، چې حکومت د 2014 تر 2018 پورې ختم سو. بیا داسې خلک ناست وو چې هغو بلکل پر ځای ودروله او دا کار به لا مخته تللی، د 5 به 8 10 ته ختلی، هغه پر هغه ځای بیا وچ ودرېدي. ژبه د یو قام په شناخت کې ډېر لوی کردار ادا کوي. شناخت بیا د یو قوم د معیشت، معاشرت او تاریخ ډېر لوی عملونه وي. نو همیشه د قوم سره د اخیستلو چې تا ژبه ځینې واخیستله، د چونکې پښتون په دې پښتون دی چې ژبه یې پښتو ده او هغې چې تا ځینې واخیستله، نو د دې مطلب دا دی چې دا دی د غیر پښتون کېدو په خوا یې مخه ور وکړله، لکه د هندوستان ذکر چې ډاکټر طالبان صاحب وکړي. نو په داسې صورتحال کې به کم سے کم موږ پر هر شي نظر ساتو. لکه هغه ما چې د استقلال د 1942 ارټیکل خبره درته وکړه چې خان شهید وایي چلو کې سرکار نه راکوي یا خو عزایم لري. نو موږ چا نیولي؟ موږ په کار موږ په کار ده چې سمدستي په خپله چې دا زموږ تر وسه څه کېږي و هغو ته خو لاس واچوو، هغه کارونه خو باید پیل کړو. او موږ که پښتانه یو نو یوازې به پښتو پښتانه یو. موږ که پښتانه یو لکه څنګه چې پښتانه یا د یو قام دپاره جغرافیه، تاریخ او ژبه 3 عاملونه وي. نو خدای دې نه کړي که دغه یو عامل د موږ ولاړ بیا تاریخ او جغرافیه مو نشي بچاولی.
جغرافیه خو دغه د زموږ سره خراب کړه لاین کش کی لیکن چونکه پښتو ستا نو موږ سره پیغام نسوي کوشش وسو لګیا دي انګریزان د 100 کال سره لګیا دي نو دغه کوم ساسر په تاریخ پروت دي چې ژبه د سولاړه د دې پراته تاریخ په موجودی کې ورته پښتو نه صفاته نو تر ټولو لوی عامل به د تاریخ جغرافیه کې تر ټولو هغه مضبوطه عنصر هغه ژبه ده نو 28 فروری د نړیوالو ژبو مورنۍ ورځ ده موږ یې هم لمانځو او په خپل کام وطن او خاوره کې دا شعور رازیږو نو انشاءالله دا ګرد ملګري دا ګرد خلک دا د اوس د میډیا او د دې په دې زمانه کې وه بشپړو خپلې ژبې او دې شیانو ته توجه کوو ډېره مهرباني